نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو اوسی را منډې وای. ډېر واقعات دي خو تاسو ته یو دوه وایم. یو اوسی د ډېر لرې نه را منډې وای. حضور صحابه ته فرمایل ودرېږئ، دا حیوان دا اوسی ما طرف ته را منډې وای. را منډې وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسېده، ستړی ستومانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اوسی ته متوجه شو، ورته وای اوسی څه تکلیف درته دی، ستا ته څه ضرورت دی؟ اوس خبرو کې څومره اثر دی. هغه اوسی ورته الله گویا نکړه او نبی علیہ السلام د حیواناتو په خبرو الله پوی کړو. اوسی ورته وای قربان یو ښکاری را پسې دی او ځنګل کې زمخ کې مو ښکاری را پسې دی. قربان قریبه ده چې نیولی وی، خو ته مې د ډېر لرې نه ولیدې. ما وی دې پیغمبر ته ځان رسوه، دی به تې خلاصه کړي. دې کې ښکاري مرو رسېده. حضور ورته فرمایي ولې؟ وی دا صاحب دا زما ښکار دی، اوسی د تالی ځان رو رسو. حضور فرمایل صبر وکړه. اوسی ته وایي ولې ته تښتې؟ ته خو ښکارې او الله پاک خپلو بندګانو ته حلاله کړې. وی صاحب بلکل ټیک ده، زه ښکار یم او الله پاک خپلو بندګانو ته حلاله کړې، لیکن زما په غار کې دوه بچي پاتې دي واړه. د الله پیغمبره هغه بچی می اوږې پریښي دي، زما په سینو کې پی نه وي، خوراک مې نه و کړی. ما بچو سره وعده کړې ده ځنګل ته ځم خوراک کوم، چې پی پیدا شي بچیانو تاسو له به راځم. قربان مور ډېره مشفقه او ډېره مهربانه، ما سره د خپلو بچو غم دی. اب زما انتظار کوي چې مور مې راځي او موږ له به پی راکوي، او دلته ښکاري ښکار کوي مې. نو صاحب زما تا سره وعده ده، ته زما ذمواري والا، زما ذمواري چې زه لاړه شم او زه خپلو بچیو ته پی ورکم، واپس به تاله راځم. حضور ورته وفرمیل که رانلې نو بیا ما ذموارۍ کې ودرې، او رانلې نو بیا وی د الله پیغمبره که رانلم د الله پاک دربار کې به سوال وکړي چې یا الله اوسی ته د سودخور عذاب ورکه. کم عذاب چې الله پاک سودخور له تیار کړی دی، نو دغه عذاب د الله د دربار نه ما دپاره وغواړه. سود ګوره دومره خطرناک چیز دی. موږ او تاسو پیږو نه، اکثر مسلمانان په سود کې گیر دي. ګورئ بانډونه دا سود دی. ګورئ بانډونه سود دی. بینک کې پیسې کې خودل او ګټه غستل، د بینک نظام چې څومره دی دا ټول نظام د سودی نظام دی. کتا ته ډېر وایي دا مضاربت دی او دې کې دا فتوا ده، دې کې دا فتوا، دا ټولې غلطي دي. برې دې کې نفع او نقصان دی او دې کې دا چل دی، دې کې دا چل دی، ټول نظام په سود روان دی. الله پاک دې موږ او تاسو بچ کړي. او انشاءاللہ که عمر بقا وکړه یو ورځ به انشاءاللہ دا مسئله چیړو چې سود څه ته وایي او د هغې څومره شاخونه دي. اوسی ورته وایي د الله پیغمبره که رانلم د الله پاک د دربار نه زما دپاره هغه عذاب وغواړه چې کوم الله پاک سودخور له مقرر کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ځه ښکاري ته وایي زه ذموار یم. هغه ورته قربان
که زه دا ټول ځان تا نه قربان کم کمه ده ما چې تاسو وایې پرېږده نو بس پرېږده خو اوسۍ لاړه بچیانو ته لاړه بچیان ورته وایي مورې تا خو ډېر ناوخته که دا دومره ټیم دی ولې تېر که اوسۍ ورته وایي قیسه یې ورته وکړه ورته وایي ښکاري راپسې و او ښکار کوله مې په منډه منډه ابادۍ ته ورسېدم د الله پیغمبر ته مې ځان ورساو او د الله پیغمبر مې ذمهوارۍ کې ورکړی دی تاسو له پی در کومه زر پی وخورئ چې د الله نبي ته واپس ځان ورسوم چې د هغه ذمهواري ختمه شي هغه بچي ورته وایي د اوسۍ بچي چې ای مورې په موږ د ستا پی حرامي د الله پیغمبر د انتظار کې ودرولی دی د الله پیغمبر د ذمهوارۍ کې ورکړی دی او ته موږ له پی راکې واپس لاړه شه موږ دې د لږې نه مړه شو خو چې د الله نبي انتظار ونه کړي څومره زبردست پیغمبر دی موږ او ستاسو نبي ته الله پاک یو ډېره لویه مرتبه ورکړې درونه هغه اوسۍ واپس راله حضور ورته وفرمیل تا خو ډېر وخت تېر نه کو وی قربان بچیانو راته وی تا د الله نبي انتظار کې ودرولی دی ذمهوارۍ کې دې ورکړی دی موږ دې د لوږې نه هلاک شو موږ باندې د ستا پی حرامي واپس لاړ شه د الله پاک نبي ته چې هغه د ذمهوارۍ نه خلاص شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ښکاري دا اوسۍ په ما خرڅه که دا اوسۍ په ما باندې خرڅه کوي ولې وی دا زه هسې پرېږدم چې خپلو بچو ته لاړه شي او ای قربان زه تا نه ټول قربان یم اوسۍ څه خبره ده بس ما د الله دپاره دا واپس پرېښوه اوسۍ واپس لاړه خپلو بچیانو ته د الله د نبي په خبرو کې دومره اثر او د الله د نبي قدر په حیواناتو کې دومره سیوا دی هغه واړه واړه بچي د اوسۍ بچي د الله پاک د نبي انتظار نه برداشت کوي ځان وجدي خو انتظار نه برداشت کوي